پاکستان کرکټ ټیم ته اوس چانس شته او کنه چې سوپر 8 مقابلو ته کوالیفای وکړي او یو چانس شته دی په دې سره خبره کومه د ډیرو ملګرو دغه تپوس دی او دغه جواب در کوم چې اوس څنګه چلو شي چې پاکستان کرکټ ټیم سوپر 8 مقابلو ته کوالیفای وکړي. خو زما ذاتی رائے دا او زما ذاتی زړه دا دی چې مګر روان هم د دوه میچونه کم چې د آیرلند او د کاناډا سره دي چې دا هم وبېلي چې واپس راځي خپل وطن ته. الته په سوپر 8 مقابلو کې بیا رونه دونه کو جړاګانې وکاو ټنشنونه وکاو د دې نه خبره دا چې دا راوند میچونه وبېلي او سیده پاکستان راځي ځکه چې دا ډیزروینګ ټیم نه دی د سوپر 8 مقابلو لپاره. سوپر 8 مقابلو لپاره زموږ په ګروپ کې چې کوم ډیزروینګ دوه ټیمز دي هغه یو اس اے د انډیا د چې دوه میچونه کړي او دوه ګټلي په خپل نوم کړي باندې. خو بهرحال تاسو د تپوس جواب تاسو په دې ویډیو کې در کوم. پاکستان دوه میچ پاتې دوه الریډي بیللي دي انډیا او د یو اس اے نه را روان دوه میچونه پاکستان کرکټ ټیم ته د کاناډا سره او د آیرلند سره نه صرف ګټل دي بلکې ډېر زیات په هاي رن ریټ سره او په هاي مارجن سره ګټل دي تقریبا 120-125 رن سره ګټل دي. خو که چېرته کې پاکستان کرکټ ټیم ته ټارګټ میلاو شوی تقریبا 100-125 پورې ګیر کړي نو بیا دغه ټارګټ پاکستان کرکټ ټیم له چیس کول پکار دي په 7 یا 8 یا میکسیمم 9 ورکې کول پکار دي نو دلته کې به رن ریټ د پاکستان کرکټ ټیم خشي. اوس دا د دې پور د پاکستان خبره شوه د پاکستان حق څه ناڅه ادا شو خو لا بیا هم ادا نه دی. اوس د دواګانو کار دی. دواګانې به تاسو څنګه کوئ چې اوس دا بل په ولي پسې میچ کتل دي سپوږمۍ کتل دي هغه لوبه شروع شوه د هغه اگر مګر کیل شروع شو. دلته کې یو اس اے په ټاپ باندې ټوټل مسله او کار د یو اس اے په لاس کې دی. یو اس اے دوه میچ کړي دوه ګټلې دي او د هغه پاتې دي دوه میچونه یو د انډیا سره میچ دی یو د آیرلند سره دی. یو اس اے له چې کوم را روان دوه میچونه دي نه صرف بیلل دي بلکې په هاي رن ریټ سره هغې له بیلل پکار دي څنګه چې پاکستان له په هاي رن ریټ سره ګټل پکار دي داسې یو اس اے له په هاي رن ریټ سره بیلل پکار دي. خو انډیا تاسو ته ښه پته ده چې په کوم ټیم کې انډیا ته پته ولګي چې اوس پاکستان کرکټ ټیم وځي نو هغه بیا کاغه میچ ولا ګټل پکار هغه بیلی خو انډیا پاکستان په څه طریقه باندې بیا دغه ټورنمنټ نه وباسي او انډیا هم دغه شان د کردار ادا کوي. دا به تاسو کتلی هم په 13 میچونو کې هم انډیا دغه شان چل کړي نو انډیا به ټیک د میچ د یو اس اے نه وګټي یو اس اے به هم بیلی خو په لو رن ریټ سره مطلب د اخرنی بال پورې به خبره لاړ شي نو څه مسله به جوړه نشي. انډیا کرکټ ټیم دا هم کولی شي چې کېدای شي میچ هغې ته ورکړي او یو اس اے وګټي بیا روان میچ انډیا خپل وګټي خو داسې به نه کوي ځکه چې بیا په هغې باندې هم مسله جوړېدلی شي نو میچ به ګټي انډیا خو ډېر په کم رن ریټ سره کېدای شي ورته هم بیلي ځکه انډیا الریډي دوه کړي دي یو به وبیلي بل را روان میچ به وګټي الریډي به کوالیفای وکړي د سوپر 8 مقابلو دپاره. دلته کې انډیا دا کردار ادا کولی شي. بیا چې کوم د آیرلند سره دی نو آیرلند او دا دواړه یو شان ایکول ټیم دي نو په دې کې رن ریټ باندې څه افیکټ دا نه پرېوځي که چېرته کې یو اس اے را روان میچ د آیرلند نه هم بیلي خو اخرنی بال پورې وځي مقابله به کېږي او موږ له پکار دا دي چې را یو اس اے چې کوم دی دا دواړه میچونه وبیلي خو په هاي رن ریټ سره وبیلي تقریبا په 125 رن سره وبیلي خو هاي قصې سره وبیلي نو بیا دلته کې چانس جوړېږي پاکستان کرکټ ټیم ته. دغه یو سینری وه کومه چې ما تاسو سره شامله کړله. اوس بس کوم شایقین او فینس چې مخلص دي پاکستان کرکټ ټیم سره او وایي چې نه اوس هم پاکستان کرکټ ټیم وځي نو هغه کښېنئ دواګانې د الله نه شروع کړئ او کېدای شي چانس میلاو شي ځکه چې همیشه لپاره پاکستان کرکټ ټیم په دیکو باندې د یو لیول نه نیکسټ لیول ته ځي هغه کوارټر فاینل دی هغه سیمي فاینل دی خو زما زړه نه غواړي زه چې د سره ونه وځي نو ښه خبره به وي. هغې وجه دا ده چې کوم شپې ورته موږ شوګیر کړلی او کوم الله ته هم دواګانې کړې وې نو هغه شانته کې آوټپوټ پاکستان کرکټ ټیم شایقین ته ورنکړو او هغه شانته کې پاکستان شایقین یې هغې واپس نراش کړو خفه یې کړو. بهرحال خپله رایه در سره کمنټ کې شامله کړئ انشاءالله ملوي ویډیو کې تر هغه دمه الله کی اجازت د الله په امان.